تنه وشو د نبی علی السلام نه د سمن په باره کې سمن څه ته وایي غوړو استعمال والجبن جبن څه ته وایي پنیر عقد دی دغه ته وایي قرط ته او جبن پنیر ته وایي والفرا او دغه رنګه د فرا په باره کې چې دا پوستکي استعمالول د دې څه حکم دی د دې درې واړو پوښتنه ته وشوه فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وس حلال بعض بیان دي چې دا خوري من الزوان اثنين و دا اریو راغلي دي انعام ډنګر رکوبها لحومها او بعض حرامم الله په کتاب کې ذکر کړی دي او چې کومې نه دي ذکر کړی فهو مما عفا عنه دي یعنی اصل په اشیاء کې د دې روایت نه معلومیږي چې اصل په اشیاء کې حرمت دی کې اباحت دی لکه الله تعالی د آیات کې فرمایي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ستاسو د پیدې لپاره نو د آیات هم ظاهر دی په دې کې چې اصل په اشیاء کې اباحت دی حرام الله په کتاب کې څوک داونه وایي چې حدیث کې چې راغلي دي چې هغه قرآن دی کنه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم انی اوتیت القرآن ومثله معه قال ابو عيسى وفي الباب عن المغيرة وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله وكأن الحديث الموقوف أصح وسألت البخاري عن هذا الحديث دا مخکنه روایت چه ده فقال ما أراه محفوظا روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا قال البخاري وسيف بن هارون مقارب الحديث او بل سيف بن محمد عن عاصم چې دا ذاهب الحديث نو مقارب الحديث د الفاظ د چا دي د جرح کده تعدیل دا لګانو څه یې دي مقارب الحديث الفاظ دي د تعدیل دو زینو کې تاسو یو هم په دغه کتاب د اصول التخریج کې او هم په اول سر د ترمذی کې لګي چې مقارب الحديث لفظ مقاربم صحیح دی مقاربم صحیح دی معنی صدد مقارب شي سمانا مقارب شي سمانا او د الفاظ د جرح دي کده تعدیل دي تاسو نه دا ټول بیر تغییر شلو تاسو په نظر خو د سړی نه دا شیان نه یریږي خو چې د تاسو نه ودی یریږي تاسو ټول په دې لوبو کې ډیر مشغول یاستئ د امام شوکانی رحمه الله یو کتاب لیکلی دی ارشاد السائل الى ادله المسائل نو په هغه کې هغه قول کړی دی په تحلیل د تنباکو باندې چې دا استعمال څه پروا نه کوي تنباکو نو نسوارم هغه په نس جایز شلو سیګریټ هم دا هغه په نس جایز شلو د تنباکو چلم هم دا هغه په نس جایز وې د دې په حرمت باندې څه دلیل نشته دی ځکه دی حرام معلوم دی قرآن کې حلال دی دا منځ کې چې کوم شیان دي دینا دا مسکوت عنه دي مما عفا عنه دي دا حلال دي نو په هغې کې دغه تنباک بحث هم کړی دی علما وایي په دې کې شوکاني صاحب خطا دی که نور هیڅ دلیل د حرمت نه نو دا دی چې لا تهلكوا بأيديكم لا تهلكوا أنفسكم ولا تلقوا الى التهلكه ځانونه هلاکت ته مغورځوئ نو کوم شی چې بدن ته ځان ضرر رسوي هغه هم جایز نه دی نو دا هغه شیان دي چې بدن ته ضرر رسوي نو دا پکې که نوري دلیل هم نه نو تنباکو مضر صحت دي باب ما جاء في جلود المیتة اذا ذبحت
پوستکی چې کله اوس دغه باب نه دا معلومه شوله ګوره چې فرا استعمال دا سره حلال دی بالکل هغه فرا پوستین د ارشي نه چې جوړلې اوس لاندې باب کې لږ تفصیل دی چې دغه فرا کچیرته د پړانګ پوستکی و د ګډ پوستکی و د څه شي پوستکی و جایز دی او که د څه پوستکی و هغه جایز نه دی نو اوس په دې باب کې دغه بیانېږي باب ما جاء فی جلود المیتة اذا دبغت دباغ څه ته ویلې کېږي دباغ ویلې کېږي په کسرې د دال سبب دباغ وې دال دا عبارت دی عن ازالة الرائحة الكريهة والرطوبات النجسة باستعمال الأدوية او بغيره مثلا بالشمس والتراب داسې هغه د پوستکي نه چې کوم بد بوی دی هغه هم تزایل شي بوی به نه کوي هغه کوم چې پکې رطوبات نجسه دي هغه هم لري شي نو هغه یا د دوايانو د وجه نه لکه اوس چې دوايانې ملاويږي او په خوا به دوايانې نه وي نو خلکو به په د انار پوستکي او یری او چینه او دې شیانو باندې پاکول نو دې هر یو باندې چې وشي دې ته څه ویلې کېږي دباغ لکه ابراهیم نخعی مشهور قول نقل لی چې کل شیء یمنع الجلد من الفساد فهو دباغ هر هغه شی چې ته د سرمن په د خرابېدو نه ساتي هغه ته څه ویلې کېږي دباغ دغه رنګ امام محمد رحمه الله په کتاب الاثار کې لیکلي چې دغه د ابراهیم نخعی دغه قول سندن نقل کړی دی چې کل شیء یمنع الجلد من الفساد فهو دباغ وبه حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح قال سمعت ابن عباس يقول ماتت شاة یو شات مرش مردار شو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها کور والاو دغه شات تی ویل چې کوم داغي کور والاو چې الا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به ولی نیست تاسو د دینه پوسټ کې د دې بهم هغه دباغ کړي وې د اغي او نفبم په هغه پوسټ کې باندې حاصله ولې کړ نو دا حدیث دلیل دی د څه خبرې چې د پوستکی نه نفع اخیستل بعد الدباغ جایز دي که قبل الدباغ بعد الدباغ ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم دبغتموه او قبل الدباغ د پوستکی نه نفع اخیستل جایز د دې وجه نه خدا ده چې دا پوستکی موستکی چې دي نو دا خرڅ د قبل الدباغ چې دی هغه خرڅ نشي قبل الدباغ څه نشي خرڅ نشي دا مونږ او تاسو د څارویو پوستکی چې خرڅو قبل الدباغ خرڅو که بعد الدباغ قبل الدباغ خرڅو او د دې حدیث نه معلومیږي چې نه نفع اخیستل په بعد الدباغ جایز دي قبل الدباغ جایز نه دي اوس ته دا ویلې شي چې بیا به موږ دا د څارویو دا د غواګانو دا څاروي ماروي دا پوستکي چې دي نو دا به اوس نه خرڅو نو ښه دا ده چې سړی خرڅ نه کړي همداسې چاله ورکړه او هغه بیا پرې نفع اخلي څوک چې پرې نفع اخلي نو هغه به پکې بعد دباغ وي مولا صاحب یې د خپلې مدرسې دپاره پرې نفع اخلي نو دباغ دې وکړي او د هغې نه وروسته دې بیا څه کړي څوک یې ورکوي هغه یې ورکوي دا ته چې اخلي تا پرې نفع واخېسته روپۍ دې واخېستې که نو قبل الدباغ دې نفع واخېسته که بعد الدباغ نو دی وجه نه علما وایي چې دا خدا اصل کې دا حدیث چې دلیل دی دا د مردار دپاره اوس د مردار پوستکی ته نشي خرڅولی بعد الدباغ یې شي خرڅولی کوم چې حلال مال دی نو هغه قبل الدباغ هم په هغې باندې څه اخیستل کېدلی شي
هغه خرڅېدلی هم شي او هغه نفع پرې اخیستی شي. او دا کوم چې منع دلته راغلې ده چې الله نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم، نو دا به مردار پورې خبره ده وایي. وبه حدثنا عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت. دا حدیث ګوره عام دی. أيما إهاب کما ایوه سرمن چې می هر شي سرمن چې نو هغه چې کله رنګ کړی شي نو پاکه شوله، نو هغه د مردار سرمنی که هغه د حلال سرمنی، هغه معقول اللحمی که هغه غیر معقول اللحمی، چې هر یو وي خو هغه حلاله ده. د دې حدیث نه داسې معلومیږي بعض علما ویلي دي لکه امام ترمذی هم دا مستثنا کی چې امام شافعی دا ویلي دي چې ایما اهاب میتة دبغا فقد طهورا، مرداری هر سرمن پاکیږي الا الكلب والخنزیر، مگر صرف او صرف سپی چې دی او خنزیر چې دی نو دا نه پاکیږي. د دې وجه دا ده چې امام شافعی رحمه الله وی وجه دا ده چې استثناء د خنزیر په قرآن کې راغلی ده او دې ته رجس ویلی شوی دی، فإنه رجسون، دا خنزیر چې دی رجس دی. نو رجس ویل کېږي دې ته چې هغه نه حلالیږي. نو د هغې سرمن د خنزیر که ته هغې له دباغ هم وکړې نو هغه نه حلالیږي. او سپی چې دی نو دام وی په نجاست کې څه د خنزیر نه کم نه دی. امام شافعي صاحب وی نو دام قیاس دی په چا باندې؟ خنزیر باندې. واحتج بهذا الحديث، او دوی احتجاج کړي په دې حدیث چې هر شی چې دی کپړان دی کېږي د هغې پوستکی حلال دی، او دا حدیث دلیل دی چې ایما اهاب دبغ فقد طهر. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ. وجلود د سباع او سباع چاته وي؟ دا څرون کې حیوان، چیرون کې حیوانات چې دي، پړانګان، زمري، د دوی پوستکو استعمال دوی ښه نه دی ګڼلی. دغه بعض اهل علمو اگر که هغه دوبغه مطبوخ شي، دا قول د چا دی؟ عبدالله ابن مبارک، احمد، اسحاق. امام شافعی صاحب جائز وی، امام احمد حنبل عبدالله ابن مبارک سوی ناجائز وی. وشددوا فی لبسها، او دوی په اغوستلو کې ډیر تشدید کړی دی. والصلاة فیها، د مانځه کولو په دې پوستکو کې تشدید کړی دی. سی ویلی دي چې اغوستل جایز نه دي او مونځ پکې نه کېږي، لکه اسحاق ابن ابراهیم وی، اسحاق ابن راهویه چې انما معنی قول رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ایما اهاب دبغ فقد طهر، وی دا خو جلد ما یوکل لحمه دی. ایما اهاب کم اهاب مراد دی؟ معقول لحم. هكذا فسره النضر بن شمیل. اسحاق ابن راهویه بویله چې قال النضر بن شمیل انما يقال الايهاب لجلد ما يوكل لحمه. وي ایهاب خو هغې سرمنې ته نه ویلی کېږي، ایهاب خو هغه سرمنې ته ویلی کېږي چې د هغې غوښه خوړلی کېږي. امام شوکانی رحمه الله وی ما خو کوشش وکړ ولم نجد في شيء من كتب اللغه ما يدل على تخصيص الايهاب بايهاب معقول اللحم. وی ما خو چېرته په لغت کې پیدا نه کړ چې ایهاب صرف چاته ویلی کېږي. دا نظم ابن شمیل قول دی، نور چا ځای کې ما دا پیدا نه کړ چې چا دا قول کړي. نو د دې
قول د امام احمد حنبل، عبد الله ابن مبارک، اسحاق ابن راهویه او بعض صحابه کرامو د رای نه دا معلومیږي چې اغوستل او مونځ کول پکې جایز نه دی. په دې باب کې یو حدیث د نبی علیہ السلام نه امام ترمذی نقل کړی دی، وروسته باب راوړی دی، باب ما جاء فی النهی عن جلود السباع، او پاغي کې روایت راوړی دی د ابو الملیح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن جلود السباع ان تفترش، چې رسول الله منع کړی دا د پوستکو د سباعونه چې هغې نه فرش جوړ کړلی شي او ته پې کښېنې. امام شوکانی رحمه الله وی چې دا کومو روایاتو کې چې نهي راغلی ده، لکه دغه روایت نهى عن جلود السباع ان تفترش، په دغه روایت کې چې کومه منع راغلی ده نو دا د احادیث د نهي چې دا د دې دا به مخصص کو دا کوم روایتونو کې چې نهي راغلی ده دا به څه واخلو مخصص د څه لپاره به مخصص کو دا هغه احادیثو د پاره چې کوم احادیث کې جواز راغلی دی داسې به مخصص کو چې مونږ به ووایو چې دا پوستکی په غیر د دباغ نه چې دی دا حلال نه دی او په دباغ سره دا څه ګرځي حلالي، نو دا دباغ چې دی مطهر دی او دا غیر دا کوم چې نه راغلی دا نو دا په هغه صورت کې دا چې هغه څه هغه مطبوغ نه چې دباغ نه لکه صراحتاً په دې بابونو کې داسې راغلي دي چې کله دغه څرمنه چې د احاب چې د غیر مطبوغي نو د هغه دغه نه ده استعمال د هغې صحیح نه ده. او دویم هغه وایي چې دا شوکاني صاحب وایي چې که دې حدیث د نهي ته سړی وګوري نو دې کې صراحت دی چې افتراش کینی پې ما او نو معلومه دا شوله چې رکوب چې دی او افتراش چې دی دا منع دی د دې نه دا نه معلومیږي ګنې دا نجس دی د نجس ذکر خو یې نه دی کړی خو ویلی دي چې کینی پې ما او د دې دواړو په منځ کې څه ملازمه نشته دی چې کېناستل پې منع کړلی شولو نو هغه ګنې نجسي ډېر داسې شیانې چې د هغې اغوستل منع دي خو نجس خو نه یي که نه اوس ذهب او حریر چې دي د دې استعمال ستا دپاره جایز نه دی خو څوک هم دا ویلی شي کنې چې دا نجس دي نجس خو نه دي که نه نو معلومه دا شوله چې هغه وایي چې صرف افتراش چې لاندې غوړې او بره پې کښېني نو د دې نه منع راغلې ده او دا د دې سبب نه دی ګنې دا نجس دي او که تیا غوندي او مونځ پکې کې نو دا نجس نه دي پاک دي خو کېناستل پې د بره څه راغلي دي منع راغلې ده دغه حدیثو کې صراحتاً دا راغلې ده او چې دغه کېږي به نه بره به پې نه کښېني نو هغه وایي دوو طریقو سره هغه تطبیق کوي یا خو دا چې دا کوم روایتونو کې نهي راغلی ده دا به موږ غیر مطبوغ دپاره خاص کو او دویم دا چې دا کوم روایتونو کې نهي راغلی ده هغې کې افتراش راغلی دی هغه دلالت په څه باندې نه کوي په نجاست نه کوي صرف ناسته پې بره مکروه ده ځکه کېدی شي هغې کې نور اسبابي هغه د دې وجې نه وي چې سړی پکې مغروره معلومیږي متکبر معلومیږي فلان معلومیږي نو نور د شارع خپل وجوه دي چې د هغې د وجې نه منع کړې ده چې سړی دې فرش ترې نه جوړوي او نور د اغوستلو نه منع نه ده کړې. قال ابو عيسى وفي الباب عن سلمة بن المحبق وميمونة وعائشة
او دا د باب روایت د ابن عباس حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروي عن ابن عباس عن ميمونتان النبي وروى عنه عن سوداء وسمعت محمدا امام بخاري يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس عن ميمونتا وقال احتمل ان يكون رواه ابن عباس عن ميمونتا عن النبي صلى الله عليه وسلم چې دواړو نه میمونې نم روایت کړي او په خپل به د رسول الله نه اوریدلی. قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وهو قول سفيان الثوري مبارك شافعي احمد اسحاق ابو حنیفه د ټولو د چې بعد الدباغ د سرمن استعمال جائز دی. عن عبد الله بن عكيم قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. نو ما تاسو ته ویل چې دا روایتونه د نهي چې دي د امام شافعي رحمه الله وی محمول دی په څه باندې قبل الدباغ باندې. نو تاسو نفت ماخلی من المیتة د مردار نه داغي په سرمنه باندې ولا عصب او نه په داغي په پلو باندې عصب المیتة عصب میتة پیجنې دا زمونږ استاد په وطنونو کې چې کوم دیقانی هغه د عصباتو د مالونو نه پیدا اخلي او دا تاسو مونږ تاسو بلیدلی دی یو چې کوي هغه کې دی دغه تورا شي دا د ایوی دا سرونه پیتړي دی پټو ډیر استعماليږي د مالونو دا کم چې عصبات دي دا ډیر استعماليږي. نو دا عصب د میتتی چې دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بنه استعمالوي سرمن د میتتی بنه استعمالوي خو قبل الدباغ او عصبات او دباغ می باغ نکیږي. نو دا غینه مطلق من راغلی دا چې عصبات به نک دغه کوي د میتی هغه استعمال جایز نه دی. نو دا حدیث ور باندې دلیل دی. قال ابو عيسى هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم عن اشياخ لهم هذا الحديث وليس العمل على هذا عند اكثر اهل العلم. ځکه ایهاب خودوی استعمالي خو ما تاسو ته ویل چې عمل پښته دی خو چې دا حدیث محمول کی په قبل الدباغ باندې. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم انه قال اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين مخکې چې تاسو په ایهاب د مرداري فایده نه حاصلوي. قال وسمعت احمد بن الحسن يقول كان احمد بن حنبل يذهب الى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين. هغه چې د مرداري پوست کې استعمالول جایز نه دی اگر که بعد الدباغ. ثم ترك احمد بن حنبل وی بیا احمد بن حنبل بیرته دا عمل په دې حدیث پرې خو چې کله لم مستربو فی اسناده حيث روا بعض یو قسم روایت کړي استراب پکې راغی. فقال عن عبد الله بن عكيم انا شاخ لهم من جهينه چې پکې راغله. باب ما جاء في كراهيه جر الازار د پرتوب ځان پسې راه کدل د پنځو راه کدل د ازار راه کدل پس مکه باندې د پټکی راه کدل پس مکه باندې د څادر راه کدل پس مکه باندې دا نه دی ټولو لورغلی دا. وبه حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيالا. الله به ته نه ګوري معنا دا تا ته چې زه نه ګورم خو ستا خبره نه منم کړه الله به د خبره د سوال د شفاعت د سپارش دا ونه ګوري. بعض علما وی مراد د نظر د رحمت دی چې د رحمت په نظر به ته ونه ګوري. امام ابن عربي رحمه الله په عارضة الاحوزي کې وی لا يجوز للرجل ان يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا اجره خيلا. لکه اوس نن سبا چې ته چاته وی پنسري او چدا کا وای نبی علیہ السلام خو ویلی دی چې لا من جر ثوبه خيلا دا خیالا د وجنه ټول علما دغه جواب کوي. ارشیخ الحدیث لچ ورشي وای تاسو وابین
ناپوه استئ قمقل استئ حدیث ته نه ګورئ په حدیث کې راغلی دی چې من جر ثوبه خیالا د خیالا د وجې نه موږ خو د خیالا د وجې نه کوو دا جواب عارضة الاحوزی کې ابن عربي صاحب وایي چې که یو څوک چاته دا ووایي چې دا پنسي پرتوک کمیس دا اوچت که دا ناروا دی او دا جایزه نه ده سړی ان یجاوز بثوبه کعبه او هغه وایي چې دا خو د خیالا د وجې نه ده او زه خو د خیالا د وجې نه کوم دا جواب د صحیح نه دی وایي ځکه چې دا نهي چې دا قد تناوله لفظا نهي شامله ده دې ته لفظا نهي ته شامله ده چې لا ينظر الله يوم القيامه یا لا يجر ازاره دا نهي ټوله دته لفظا شامله ده چې داسې بنکه اوس کته دا وی چې زی کومنه په خپل د دلالت په تکبر کوي ګر چې یو شی نهي تا ته وی چې مکوا او تی کې هم دغه تصویر کی تکبر ویل کېږي تکبر خو څه بل شی نه دی کنه ذکر ابن عمر رضی الله عنه نه روایت دی ایاک وجر الازار فان جر الازار من المخيله ځان اوساته د جر الازار نه جر الازار په خپل څه شی دی مخيله دغه خویاله ده کنه دا خو څه بل شی نه دی چې ته ویګنې چې زه خویاله د وجه نه نیمه دا جر الازار په خپل من المخيله قال ابو عيسى وفي الباب عن حذيفه وابي سعيد وابي هريره وسمره وابي ذر وعائشه وحبيب بن مغفل وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح بس